أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ننني درس کې به انشاءالله العزیز سورة ہجر پارہ نمبر 14 رکو نمبر 6 آیات نمبر 94 95 96 97 98 99 شپږ آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. دینه مخکې آیات کې تیر شو. الله جل جلاله فرمایل فوربک لنسألنهم اجمعین، زما چې ستا په رب باندې قسم مې موږ به د دې ټولو نه چې نو هغه تپوس کوو دوی چې کم کردار کړی کم صحیح کړی دي، نو د دې ټولو په باره کې موږ به د دوی نه چې نو هغه تپوس کوو ده. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي فاصدع بما تؤمر، تا ته چې کم حکم کولی شي کم وحی کولی شي نو تو د دې تبلیغ چې نو هغه کلم کله علی الاعلان چې نو هغه یې کوه. فاصدع دا د صدع نه ده او صدع لفظي معنی چې نو هغه د شیشه ماتېدل، نو کله چې شیشه ماته شي نو پای کې واضح فرق چې نو هغه بالکل واضح ښکاري چې دای کې په منځ کې چاو چې نو هغه وي. نو دلته هم الله جل جلاله خپل پیغمبر ته کلم تبلیغ کولو چې نو هغه سور کړلو اجازت وکړو. دینه مخکې به نو حضور علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د مشرکانو د آزاد هغې د بچ کېدلو نه او د هغوی د مخالفت نه د هغې نه بچ کېدلو په وجه به چې نو هغه پټ پټ نو هغه به دعوت ورکولو. بیا چې کله الله رب العزت نو هغه د آیات نازل کړلو نو د دې آیات د نزول نه وروستو چې نو هغه بیا علی الاعلان دعوت چې نو شروع شو. نو دې نه دا هم معلومه شوله چې تبلیغ په ځای کې بل کس له دعوت ورکې یو امر بالمعروف یا نهي عن المنکر کې نو موقع محل ته به هم ګوري. که چېرته ستا دغه امر بالمعروف دغه خلکو باندې اثر نه کوي یا نهي عن المنکر دغه خلکو باندې اثر نه کوي او د هغوی د طرف نه د قوي ایذا چې دی نو هغه رسېدلو سوي خطره وي، نو په هغه ځای کې بیا علی الاعلان چې دی نو هغه ته تبلیغ نشي کولی. پټ کوه د پاره د دې چې تا ته ایذا او تکلیف هم رانه رسي او کار چې نو هغه هم جاري وساتلی شي. لکه څنګه چې شروع کې چې حضور علیه الصلاة والسلام او مسلمانان صحابو ته به تکلیف رسولو مشرکانو، نو مشرکانو حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغوی ته دغه حکم الله وکړو چې تاسو پټ پټ چې نو هغه خپل تبلیغ کوئ او علی الاعلان مه کوئ. بیا چې الله رب العزت ورسه افراد تیار شول قوت طاقت هغه راللو، نو الله جل جلاله دې آیات کې وویل چې وس علی الاعلان چې نو اکوه واعرض عن المشرکین، او تو پروا مه ساتو مخ واړو چې نو هغه مشرکان نه، اوس د مشرکانو چې نو هغه پروا مه کوئ، دوی تاسو ته هېڅ ضرر نقصان چې نو هغه نشي رسولی. انا کفیناک المستهزئین، الله بېشکه موږ چې نو هغه به څه شو کافي شو تاسو دپاره د ټوغو کولو نه، یعنې هغه کسان چې ستاسو خلاف ټوغې کوي ستاسو چې نو هغه خلاف پراپیګنډۍ کوي نو د دوی د دغې خلاف د دغې ټوغو موږ به چې نو کافي شو دوی له به موږ د دې سزا ورکوو. سو کسان چې نو هغو تفاسیرو کې تقریبا 5 نمونه چې نو هغه لیکلی دي، نو دا څو کسان داسې ول چې دوی به د حضور علیه الصلاة والسلام ډېر زیات مخالفت کول او ډېر زیات به نبي علیه الصلاة والسلام او قرآن پسې استهزا او مذاق کولو. نو هغې کې یو چې نو هغه ولید بن مغیره، دویم چې نو اسود بن چې نو مطلب، او دریم چې نو هغه اسود بن یغوس، څلورم چې نو هغه عمر بن وائل چې نو السهمي ولو، او یو چې نو هغه بل یو کسو فی الحال دې وخت کې زما ذهن نه چې نو هغې نوم ووتلو. نو دې کسانو به حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه علی الاعلان چې نو هغه به خلاف کول او استهزا او مذاقونه به یې کول.
الله جل جلاله چې نو هغه دوی په یو وخت باندې چې نو هغه هلاک کړلو. جبرئیل علیه السلام رالو، مفهوم چې نو هغه دا دی. نو حضور علیه السلام ته د سړی څنګه دی؟ نبی علیه السلام می بئس العبد، ډیر بد سړی دی، تنگ دی رالم. جبرئیل علیه السلام یې ښه دا ته چې نو هغه د قشانتي وکتلو دی چې نو هغه څه شولو په د باندې چې نو هغه وایي خپې باندې چې نو هغه غنی وواله اخمس ویلی کېږي چې نو هغه د تلیق کله چې قدم خلک کېدی او دا لږ ځای دا چې نو هغه خالي، نو دغه تلی کې چې نو هغه غنه لاړه د چغې شروع کړي بچي ورسره ول غلام څه چل دی ولې نو بس څه شي چې نو هغه وچې چلم وایي کتل هېڅ هم نشته خپې وپړسېده هغې د مرګ سبب جوړ شو، مردار شولو. دی بل کس چې نو هغه دقه شانتې کولو اسود بن یغوث، نو د باندې الله رب العزت چې نو دا چل وکړو ونې خوا ته ولاړو، بس الله رب العزت چې نو هغه پې چکر راایستو وسر څوتی او ونې لی راپرېږدي غنو چې نو هغه ډکه ونه د مخ ټول هر څه په دې چې نو غلام ته چې نو اواز کو څوک زما سر ونې لی راپرېږدي چې رالو یې هېڅوک هم نشته، ته خو پخپله چې نو هغه لیږی خپل سر چې نو عادل راپرېږدی. نو دی په دغې چل چې نو مردار شو. دغه بل چې نو هغه دقه شان تلو، نو جبرئیل علیه السلام حضور علیه السلام می د څنګه دی محمد نبی علیه السلام ورته چې نو هغه سره عبد سوء ډیر حرامي بدترین سړی دی. هغې ښه جبرئیل چې نو هغه ته اشاره وکړه سترګې چې نو هغې ړندې شوې. نو په دې چل باندې الله جل جلاله دغه پنځه واړه کسان چې نو هغه مردار کړل. الله وایي انا کفیناک المستهزئین، موږ به ستا طرفه چې نو هغه کافي شو د هغه مستهزئین کم کسان چې نو هغه تا پورې ستا دین پورې قرآن پورې چې ټوغې کوي، نو موږ به د دې ته طرف چې نو ستاسو طرف نه کافي شو، دوی له به موږ د دغه سزا ورکو. کم کسان الذین یجعلون مع الله الها آخر، دوی یوازې تاسو پورې ټوغې نه کوي بلکې دوی کې یو بل هم بدترین عمل پروت دی. هغه دا دی چې دوی د الله جل جلاله سره چې نو هغه بل خدای هم شریک ګڼي، الله سره چې نو په ذات او صفات کې شریک هم کوي. فسوف یعلمون، زر د چې دوی ته به پته ولګي. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، الله وایي موږ ته پته ده بېشکه موږ پوهېږو انک یضیق چې تنګېږي صدرک ستا سینه ستا زړه بما یقولون په هغه څه چې دوی وایي. نو دوی به حضور علیه السلام ته مختلف خبرې کولې. کله به وی چې دا کتاب چې نو هغه د شاعرۍ کتاب دی، کله به وی الیاذ بالله چې نو هغه دا کتاب د حضور علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دا دروغ دی الیاذ بالله. کله به چې نو هغه دا څنګه کتاب دی په دې کې خو چې نو هغه د جولا او د میږي او د دې او د دې چې نو هغه قصې راغلي دي. نو دې خبرو باندې به حضور علیه السلام ته تکلیف رسېدو. نبی علیه السلام به ورته د الله سره څوک شریک نشي، د الله د وحدانیت چې نو هغه به تعلیم ورکو تبلیغ د به ولې نشته د 360 دی ول دا اصل دوی دا کار کوي دا کار کوي دا. کله به د نبی علیه السلام د ذات پورې چې نو هغه به شروع شولو. نبی علیه السلام ته به الیاذ الله وی دا چې نو جادوګر دی، د چې نو هغه کاهن دی، د چې نو هغه شاعر دی، د چې نو هغه مجنون دی. جدي څه قسم خبرې به کولې. لازمي خبر ده چې چاته داسې خبره کوي د هغې باندې خامخا د زړه خلکو زړه تنګېږي خفه کېږي. نو الله وایي موږ ته پته ده چې ستاسې نه چې نو هغه تنګه شوي په هغه څه تنګېږي خفه کېږي چې کم دی نو هغه وایي. نو ته څه وکړه فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو د الله جل جلاله چې نو هغه حمد شروع کړه وکن من الساجدین او سجدې کوه منځ کوه. نو دی کې الله جل جلاله د زړه د خفګان چې نو هغه څه وکړلو علاج یې وښودلو. نو د زړه د خفګان علاج نو الله پاک وایي دا دی چې کله ته په څه خبره باندې چې نو هغه خفګان میلاو شو، زړه چې نو هغه د خفه شولو، زړه چې نو هغه د تنګ شو، زړه چې نو هغه د ساډوبې شولو، نو الله جل جلاله دوه وظیفې وښودلې. یو وظیفه الله پاک دا وښودله فسبح، د الله پاک تسبیح شروع کا، ذکر شروع کا. نو چې کله ته د الله پاک ذکر شروع کې درود شریف جین لا اله الا الله یا بل یو ذکر جین هغه کې، نو دې سره بستا رړه چې نو هغه رو منور کېږي روخانه کېږي به. نو چې کله ستا رړه چې نو هغه منور شولو روخانه شولو، نو دې سره بیا ستا رړه چې نو هغه وجود ته بیا خوشحالي محسوسېږي، روح به چې نو هغه د خوشحاله شي. نو چې روح د خوشحاله شولو نو ستا وجود چې نو هغه به سره خوشحاله شي. حدیث مبارکه کې راځي چې افضل ذکر چې نو هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی.
نو دا وایا یا سره نور د تسبیحات یا درود شریف نو دا ټول ذکر چې نو هغه شروع کا نو الله وی د زړه د خفګان د زړه د ساړوبۍ یو علاج نو هغه څه شولو تسبیح ذکر کولو. دویم وکن من الساجدین او شچ نه نو هغه د سجدې کوونکو نه مونځ کوه. نو چې کله د باندې څه خفګان مصیبت او تکلیف رالو 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته بس بار بار چې نو هغه کوه تر هغه وخته پورې کوه تر څو چې ستا د ضرورت او حاجت چې نو هغه نه د تر سره شوی چې بس کله د ضرورت او حاجت د تر سره شو چې بیا بس نو دویم وظیفه الله او خودله چې کله د باندې د حالت او کیفیت رالو نو وکن من الساجدین الله تسجد لکوه مونځ کوه. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین او د الله عبادت کوي تر دې چې راشي تا ته یقیني خبره یعنی مرګ. نو په دین اسلام دی باندې نه خلاصېږي چې یو ټیم د دین کار دی وکړو بس الله ما خو په پلان کې وخت دا کار کړی دی یا ما خو عمره کړی یا ما خو حج کړی یا ما خو په پلان کې سم کې جهاد کړو یا ما خو دا صدقه ورکړو نه. الله وی دین عبادت کې به دوام شرط وي. حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر چې نو فرمایي چې نو احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. د الله په نسبت باندې بهترین عمل هغه دی چې هغه همیشه سره دوام سره تسلسل سره وکړي شي وان قل اگر کاغه لګي. نو ځکه الله رب العزت وی وعبد ربک عبادت کو د خپل رب حتی یأتیک الیقین تر دې چې تا ته مرګ نو هغه راشي. هم د قواجو که خیال مکړه شروع کې اولنې سپاره کې سورۃ بقره کې چې نو اتیر شو یعقوب علیه السلام هم خپل اولاد ته نصیحت کړو کنه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نو دین عبادت باندې چې نو هغه چلےږي تر دې چې مرګ د لسی نو هغه په دقه حل کې رالو. نو چې کله د ملک په عبادت کې د الله په دین کې د ایمان سره رالو جو دنیا دی هم خشوله او آخرت چې نو هغه نه ختمېدونکې ځوان همیشه د پاره چې نو هغه خشو. الله دې موږ ته نصیب کړي. فس دا پس سپا چې نو هغه تبلیغ کو بما هغه ستو عمر چې تا ته حکم در کولې شي و عارض او مخواړو پروا مکوان المشرکین د مشرکانو نه ان کفیناک بشک مونږ کافیو تا د پر المستهزئین د ټوغو کونکو نه الذين کسان یجلون چې جوړي مع الله د الله سره الها معبود آخر بل فسوف يعلمون پس زرد جدي تب معلوم شي زرد جدو بپواشي ولقد نعلم او بشک مونږ پوهیږو انک یضیق چې تنګیږي صدرک استاسی نزړه بما په هغه څه یقولون چې دی وایي فسبح نو پس پاکي بیانو بحمد ربک په تعریف در رب خپل سره وکن او شا من الساجدین لسجدې کوونکو نه وعبد عبادت کو ربک د خپل رب حتی تر دې یأتیک الیقین چې راشي تا ته یقیني خبره یقین مرګو.